د نن په قبایلی اضلاع یعنی فاټا او دغه رنګې ملکن ډیویژن کم ته چې پاټا وای په هغه کې د ټیکسونو د پاره چې کم استثناء ورکړی شو نو هغه نن ختم شو د 1 جولای نه باقاعده د نور پاکستان پرنګي ټیکسونه نافذ العمل وی په فاټا او پاټا یعنی ملکن ډیویژن کې دغه چوټ چې کم ورکړی شو یا د استثناء چې کم ورکړی شو نو دا خو په کال 2013 کې چې کله 25م ترمیم وکړل شو او د فاټا باقاعده مرجر شو د خیبر پختونخوا سره نو د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وو هغه ایکسټنشن ورکو چې د 15 کالو د پاره په فاټا او پاټا کې با ټیکس نه نافذ العمل بیا دغه د 2023 پورې بیا د یو کال د 2024 پورې توسیع ورکړې شو دغه استثناء ته بیا د 24 نه د 25 پورې استثناء ته توسیع ورکړل شو خو اوس وفاقي حکومت کې دین هغه استثناء ورکول ته نور نه دی تیار او هغه هم د IMF سره چونکې په پروګرام کې دین د دغه وجنه د IMF د پریشر نه هغه نور استثناء نشي ورکولای په دې کې اوس مونږه دا خبره کوو چې کم ټیکسونه ولګي نو درې قسمه ټیکسونه چې کم دین هغه با لکه د نور پاکستان پرنګي لګي په فاټا او پاټا کې دوانو کې دا په انډیویډوالز باندې هم وی او دا چې په هغه ځای کې کم خلک کاروبار کوي فیکټریانې لګولې دي تجارت کوي په دې ټولو باندې بدل لګي انکم ټیکس به هم لګي سیل ټیکس به هم لګي وذ هولډینګ ټیکس به هم لګي د سیلز ټیکس حواله سره کومه خبرو کو نو خاص کر پدې کې چې په کم په فاټا یا په پاټا کې چې په کم خلکو فیکټریانې وغیرہ لګولې نو هغه به سیلز ټیکس نه به هغه مستثنا وو د دې وجې نه به هغه چې کم را میټیریل ځان لراوړو یا کم ماشينري به غستا نو د هغه د هغه کې به هغه تا کم از کم 12% د ورته دغه ټیکس معاف وو اوس په موجوده ټیم کې به دا مرحله وار د 10% نه 12% ته سیوا کړلی شي خو په دې کې یو دغه دا وو خبره دا وا چې یو ګیله دا وا په سیټل ډیسټریکټس کې لکه فرض کومه مثال والو ډیسټریکټ ملکن په ډیسټریکټ ملکن کې به استثناء تر لاسه وا بیا د ډیسټریکټ ملکن سره په ډیسټریکټ مردان کې به استثناء نه و نو ملکن ته چې بچا د دغه استثناء سره به کوم مال واغستون هغه په مردان کې په مارکیټ کې خرڅېدو نو د دغه وجنه د مردان خلکو به بیا وی چې به دی خو 12% د پاغه باندې ټیکس نه دی ورکړي او دلته په مونږ پسې راوړي خرڅي دغه یو خبره پته کې وا دغه رنګ کې اوس مونږ بیا ذکر کوو د انکم ټیکس نو انکم ټیکس تر اوسه پوری په ملکن ډیویژن کې چې خلکو به کوم تنخواګانې وي یا داسې نور انکم به وو نو پاغه باندې باغی ټیکس نه ورکو دغه شان په فاټا کې دغه شان چلو اوس په ټیکس باقاعده چې کم دین هغه بکټ کیږي وذ هولډینګ ټیکس حواله سره دا چې کم ټیکس حکام دي نو هغه وی چې وذ هولډینګ ټیکس ریشو به هم چې څنګه په نور پاکستان کې دا دغه شان په نور پاکستان کې وي اوس یو بل خبره چې په ملکن ډیویژن یا په فاټا کې چې کم NCP ګاډي دي دا غي حواله سره نو دا چې کم معلومات دي زما سره نو پاغي کې هغه وی چې دغه به ایز پر د آټو پالیسی اف ګورنمنت اف پاکستان بدغه ډیل کیږي یا ټریټ کیږي با یعنی کوم چې د نور پاکستان د لپاره کوم آټو پالیسی دا نو د هغه مطابق با دغه هم ډیل کیږي البته په دې کې یو خبره بل ده هغه دا چې ګورنمنت وس اسټیمیټ لګولې دی چې د 40 نواله تر د 90 ارب روپو پوری با د دې ټیکس د امپوزیشن نه یا د ټیکس د نفاذ نه با ګورنمنت ته ټیکس میلاو شي یعنی د 40 نواله د 90 ارب پوری خو د دې ټیکس د استثناء په اړه کې ګورنمنت اف پاکستان ته د 13 مالی کال دوران 15,000 ارب روپۍ نقصان هم شوی دی